خپل تعارف راته وکړه نن دا دومره په ګډه سره راوتې وجه سره څه چل جی زما نوم شیر عالم خان دی زما نوم شیر عالم خان دی زه د کچرې پلیم او کونسلر یم زه یو حق پرست سړی یم ځکه الله تبارک وتعالی په انسان باندې ډېره لویه ذمهواري ښودې ده ما خلقت الجن انس الا لیعبدوا تبارک وتعالی فرمایي چې څوک چې حق پټوي مختصر خبره ده څوک چې حق پټوي والعصر ان الانسان لفی حسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر موږ د دې لپاره راغلي دا څومره سپینګري دي مشران کشران دې لپاره راغلي چې په دې بدر ناظم صاحب باندې دروغ ویل شوي دي د سره زیاتی شوی دی د آزاد کمیشن مقرر کړی شي که چېرې ده ته ګناه نو په ده باندې د یو اف آی آر بل وکړي که ده ته ګناه نه نو د ده دا کیس اف آی آر دې ختم کړي او د هغې سړو خلاف کاروایي دې وکړي په دې کې د پولیس ادارې چې کوم دی هغو په دې باندې بدنامه راوله په حکومت یې بدنامه راوله په دې کې د هېڅ چا د حکومت څه قصور نشته نه پکې د میډیا والا قصور شته نه پکې د پولیس والا څه قصور شي هر سړي په خپل ځای باندې خپل حق ادا کړلی پولیس والا میډیا والا هر چا موږ دا عرض کوو دې لپاره دا ټول خلک راوتې سوال کوو د دې د حکومت نه سوال کوو چې باید دا خبره چې کوم دی موږ د حق د بر راوتي او د ناظم صاحب لپاره نه یو راوتي چې باید په دې خبره کې آزاد کمیشن مقرر شي په دې کې دروغ ویل شوي چې دا دروغ څنګه چې د مجرم سزا ده دغسې د دروغجن هم سزا ده موږ چې راوتیو صرف د یو حق خبرې لپاره راوتیو نه د ناظم خبره کوو او نه د بل خبره کوو خو دپاره د خدای د حق فیصله وشي که د حق په فیصله کې د ناظم ملامت وي د باندې بلې پایل شي او که د حق په فیصله کې د بل فریق ملامت وي نو د ده تپوس وکړی شي ډېره مهرباني دا خو په دې مقصد راوتې دي چې زمونږ د مخکې څه شر شوی هغه د پیپ باندې شوی هغه د سکول باندې شوی هغه په روډ باندې شوی هغه خلکو زمونږ د وزیر اعلی صاحب هم بدنامي کړې وه هغه زمونږ د پولیس د ادارې هم بدنامي کړې وه نو دا خلک خو داسې راوتې چې یاره به زمونږ د ورور موږ بیا د عدالت قانون ته حواله کوو په موږ باندې هم پایار شوی دی او په هغو هم پایار شوی دی د دې خلکو دا یو مقصد دی چې د یو سړي په کور باندې غل ورشي او هغه ډزې وکړي او یو هم زخمی شي او بل هم زخمی شي نو اف آی آر خو حق نه دی چې په بل دواړو دې وشي که نه دغه حق دی چې د چا په کور غل ورغلی په هغه ته اف آی آر وشي ډېره مننه السلام علیکم